14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګریز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو. د انګریز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خفه کیږئ ما، ستاسو هر څه زموږ به سر و چشم دي. څنګه چې تاسو ګډېږئ داسې به موږ هم ګډېږو. څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې، داسې به زموږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي، ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د بله ورځ راسې دا ټاکي. نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې بله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و، نن بېګاله به تشریف پیښور ته راوړي، نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کینولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډې تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي؟ دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه؟ واورئ، په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. 2 کاره وکئ، د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ، ښځې کنټرول کئ، ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي، تباه به شئ، جاړئ به. هغه عمري زندګي چې کومه ده اب هم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو، او که د الله د قانون مقابله پکارو. څه پکارو؟ نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص